انسانا دا وګورئ کنه دغه انسان دی مړه زه په د خپل بدن څومره نازېږم دا مسافر دی یو خو پردیسي شي او را روان دی خپل وطن ته الله اکبر کبیره زه یو څو خبرې کوم کنه د مرګ هېڅ پته نه لګي دا مسافر چې په دې جاز کې ناست دی کنه نو ده به وایي چې زه به خپل کور واله خپل مور او پلار او که واده کړی نو خپلو بچو له ځمه خو جناب جنازه به د دوی څه کوي وردنده کوي الله اکبر کبیره ګوره یو خبر ته کوم ها انسان ډېره جزه شی دی ګوره یو بزرګ دی یو مالدار سړی یو بدماش سړی ورسره داسې ولګېده داسې ډغره یې ورسره وواله بدماش سړي ته هغه بزرګ ته بدماش سړی وایي ای پلانې تا زه ونه پېژندم زه څوک یمه زه پلانې بدماش یم تا زه ونه پېژندم بزرګ ورته وایي ډېر مې ښه پېژندلی تا خپل ځان دومره نه دی پېژندلی څومره چې ما پېژندلی هغه داسې حیران شو چې زه څوک یم هغه ورته وایي ستا ابتدا یوه نطفه د نطفه هغه اوبه چې په کپړو ولګي کپړې هم بېلمازه کېږي ستا ابتدا داسې اوبه ونه شوي او انتها ډیډ باډي ده کله چې مړ شي بیا د ځان نم نه خبرېږي تاسو دې مسافر ته وګورئ که نه د انسان چې مړ شي نو بیا بیخي داسې نیغ پاتې شي او ګورئ زه یو ځای ته تللی وم نو جمع یو پلار یې بیمار و ډېر سخت بیمار و نو هغه زوی راته وي چې موږ ورته په شپه کې بدلیږو یعنې د یو ټایمه پورې یو ډیوټي کوي د بل ټایم پورې بل ما یې ولې وایي زما دا پلار داسې ټیټ پروت دي او دا خپې راټولې کړي هسې نه چې په شپه کې ترې روح وځي او داسې راغونډ پاتې شي الله الله بیا ول اوبه ګرموي تاسو ته پته ده زما دا لش پش ځواني نه ده او دا لش پش خپې او دا لش پش لاسونه دا کو داسې په مرګ کې پاتې شوي که نه نو بیا به دقه شان پاتې شوي یې دا مړ انسان دی ولا تمشي فی الارض مرحا ای خلکو مه ګرځئ انسانه په ځمکه باندې په غرور سره هېڅ نه یې ګورئ نو حیران شوم دا بزرګ ورته وایي وایي ستا ابتدا یوه نطفه ده او چې کله مړ شي نو ډیډ باډي او په بدن کې په منځ کې نور ډکې او تشې متیازې الله الله هغه بدماش وایي بلکل زه تا وپېژندمه نو ای انسانه هر کله چې ځواني د باندې راشي که نه روغې نو وی زه انسان یم او زه روغ یم او زما ځواني ده خو چې کله پرېوځي او چې کله مړ شي مړه خو زما خوله کولاو پاتې شوه قسم دی خوله به مې کولاوي کو سترګې مې کولاو پاتې شوې سترګې به مې کولاوي او کلاس مې داسې پاتې شو او خپې مې داسې ولاړې پاتې شوې نو بیا په زور باندې الله الله بیا نه ښکته کېږي دغه زما بدن دی زه ولې بیا په دې خپل بدن تکبر کوم زه په دې خپل بدن په دې خپل اسباب باندې زه بیا ولې تکبر کوم ما له خو الله تکبر سره راکړي نه دي زه ولې بیا ویم چې دا هر څه زه کوم او دا کوم ولې بیا د الله نافرماني کوم چې به داسې کمزوري بدن سره چې د مرګ نه پس راپسې ژبه بله بندوي خوله راپسې بله بندوي او سترګې راپسې بل بندوي او لاسونه راپسې بل سیده کوي او د غټو ګوتو نه ما تړي د کفن په کپړه باندې ولې چې خپې داسې کولاو نه شي خپې هم راله سیده کي لاسونه هم راله سیده کي او ویښته او سترګې راله پټې کړي او شی راله برابر کړي ولې سبا راپسې خلک نه خاندي په خپله یو فوتګۍ کې وم او دا خپې داسې پاتې شوې وه داسې دا خپې بیا داسې کېدله نه بیا ول اوبه ګرمې کړې په اوبو ګرمې کې کېښود او یو ول زور ورکړو شړق شانتې وکړو خپې ورله سیده کړه ای مولانا اختر علي صاحبو په دې خپله ځوانۍ باندې غرور مه کوه هېڅ بدن دی نه دی ګوره کو پرېوتې بیا به د کې هېڅ نه الله جناب مرګ خو مرګ دی خو الله دې دا ټول مسافر مونږ ټول د مسافرۍ د مرګ نه وساتي کو مرګ الله مونږ له راولي په خپل پوزه کې درل راولي یا د الله په لار کې چې د الله په لار کې یو یا په سجده او په رکوع کې یو یا قرآن ته ناست یو یا په صلح کې یو یا په حج کې په عمره کې یو په هغه کار کې یو که نه چې قیامت کې په هغه کار نه پاسو یبعث کل عبد علی ما مات علیه په کم حالت کې چې مړ شي هغه حالت کې به راپاسې نو الله دې هغه حالت کې مونږ له مر راولي که نه چې رب غواړي کمې خوښي د محمد رسول الله وسلم کم مرګ خوښي کم ځای خوښ کړی دی الله دې موږ هغه ټایم کې مر راوړي په سجده کې پراته وي مړه څومره خوند به کوي چې په قیامت کې د سجدې په حالت کې پاسو الله د زنا حالت کې مړه نه شو ای لکه د قتل حالت کې مړه نه شو ای الله پر دې حق را باندې نه هغه حالت کې به بیا پاسو نو جناب د مسافر د مرګ ډېر خفه کړم الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي د الله نه غواړو استقامت اخره خاتمه غواړو خدای اخره خاتمه په صحیح ځای کې
دا نه چې په ګناه پځای کی قسم دې وړې خېټه ما نر سپنا کړی بس الله دې ټول مسافر مل شي ارزما به دعا ټول مسافر سره